السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د پېښور په کیسهخوانۍ په حادثه کې عزتمنو حسن عباس هم عزتمنو پکې یعنې شهید شولو چې د ده عمر 6 کاله و. عزتمنو ده به ستا ګلالۍ ماشوم چې دا خپل ترکه دلته کې میلمه راغلی و، هم په دغه دماکه کې عزتمنو الوتی دی او په مړ شوی دی چې د هغه تور او مور په سرو سترګو باندې جاري. مینوال تاسو موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو وروسته اوس د دغه شانتې بې ګناه قتلونه کېږي چې د جمعې په ورځ باندې په پېښور په کیسهخوانۍ په بازار په مسجد کې عزتمنو دا څنګه واقعه مخې ته راغلې ده چې په دې کې عزتمنو بېشماره کسان مړه او بېشماره زخمي دي. عزتمنو چې په دې کې 140 کسان مړه شوي دي او 180 پکې زخمي دي چې دغه عزتمنو په هغه ټایم کې هسپتال ته یوړل شوي دي چې ډاکټران هم ورته نشو رسېدلی. خو مینوالو یوه بله غټه خبره دا ده چې انتظامیه والا ورته ځان په ټیم باندې نه ورسولی، بیا د کلو خلکو مقامي کسان راپاڅېدلي دي او دغه لاشونه او دغه مریضان عزتمنو بیا یې په رشخو او په خرګاډو کې هسپتال ته راوړلي شوي دي چې د کلو خلکو د انتظامي والي نه غټه ګیله ساتي. وایي چې دا دوی چې زموږ په دومره سخت ټیم کې په کار باندې نشي کله چې هر څه کله چې په رشخو او په دغه کې چې مریضان یوړل شول او لاشونه یوړل شول، د هغې نه بعد به انتظامیه او 1122 والا راغلل او بیا په میدان خالي و، څه پکې نه و. عزتمنو په دغه کې دغه د 6 کالو ماشوم هم شامل و، هغه هم د دغه د وجې نه مړ شولو چې په ټیم باندې هسپتال ته یو نه شو. الله تعالی د دغه ماشوم والا کور والا ته د زر صبر ورکړي. ښایسته ګلالۍ ماشوم د مور د غېږې نه جدا شو. زموږ دوست عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.